औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. I am Dr. Ghulam Ahad with Dr. Ahad Academy sir. Dear students, pananani lecture ki bamung the class 10th chemistry chikum chemical equilibrium chapter de page ki ba nan zamunga topic wi law mass action pade nanani topic ki bamunga law of mass action history study ko the law of mass action statement bas study ko or the law of mass action ki chikum derivation of equilibrium constant expression di aga bamung ne study ko no mungazu law of mass action taraf ta chi law of mass action cha pesh karo dear students law of mass action per 1864 ke two Norwegian chemists چې د هغو names دي سیم ګولډبرګ او د بل names دی پیټر واک. سیم ګولډبرګ او پیټر واک هغو لا اف ماس اکشن پروپوز کړی و او لا اف ماس اکشن هغوی ولې پریزنټ کړی و ولې پروپوز کړی و چونکه هغو په اصل کې چې کوم ریورسیبل ریاکشن نو زیاده تر تعداد کې هغوی ریورسیبل ریاکشن هغه سټډي کړه او د ریورسیبل ریاکشن د سټډي نو وروسته هغوی یو لا پروپوز کړه او دغه لا ته نیم ورکړو لا اف ماس اکشن. ډیر سټوډنټس لا اف ماس اکشن په اصل کې یو ریلیشنشپ ایکسپلین کوي او دغه ریلیشنشپ ایکسپلین کوي the reactants the active یعنی مطلب د یو ریاکشن کې چې کوم ریاکټنټس دي یا کوم پروډکټس دي د هغې د active masses یا د هغې د مولر کانسنټریشن او د ریټ یا سپیډ اف ریاکشن په منځ کې چې کوم ریلیشنشپ دی دغه ریلیشنشپ اصل کې موږ ته لا اف ماس اکشن ایکسپلین کوي. نو لا اف ماس اکشن statement نمخ کې مونږ به دوه ټرم زده کوو ځکه چې د دغه پوینټ یا دغه دوه ټرم چې دي دا د ننني ټاپک دپاره انتهایی ضروري دي. ډیر سټوډنټ یو تاسو وپېژنئ چې ریټ څه ته ویلی شي او اکټیو ماس څه ته ویلی شي. ریټ چې دی نو د ریټ مطلب دی سپیډ اف ریاکشن. ریټ اف ریاکشن مین سپیډ اف ریاکشن او اکټیو ماس چې دی هغه زموږ سره هغه ماس چې هغه په یو کیمیکل ریاکشن کې حصه اخلي. The amount of mass take part in a chemical reaction is called active mass. For example, active mass او rate of reaction کومه د دې ریاکشن نه سټډي کو نو هغه به داسې وي چې په دې ریاکشن کې کتا سو ګورئ په دې کې هایدروجن ریاکشن کوي د اکسیجن سره او د جوړي واټر. اوس په دې ریاکشن کې د هایدروجن نمبر اف مولز چې دي هغه موږ سره 2 دي. نو په دې ریاکشن کې د هایدروجن صرف 2 مول چې دي هغه پکې حصہ اخلي. نو دا 2 مول چې دي دې ته موږ د هایدروجن اکټیو ماس ویلی شو او کوم چې اکسیجن دی دلته کې نمبر اف مولز چې دي هغه 1 دی موږ سره. نو د اکسیجن چې کوم اکټیو ماس دی هغه ماس اصل کې برابر دی د 1. نو د دې نه دا معلومیږي چې د نمبر اف مول یا مالیکولر ماس یا the amount of mass which take part in a chemical reaction is called active mass or the active mass ته یو بل نوم ویلی شي molar concentration. کوم دا بل اگزامپل وګورو نو په دې کې څه کېږي 1 مول سوډیم ریاکشن کوي د 1 مول کلورین سره او د جوړای سوډیم کلورایډ. نو په دې ریاکشن کې 1 مول سوډیم مطلب دا دی چې د سوډیم کا ماس یو شوی دی کوم ماس استعمال شوی دی
هغه 1 مول دی دا شان د کلورین چې کوم ماس دی چې هغه په ریاکشن کې حصہ غسته دا هغه هم سره هغه 1 مول دی پاسه نو 1 مول سوډیم 1 مول کلورین دې ته موږ سټوډنټ اکټیو ماس ویل شو وس موږ زو د لا اف ماس سیکشن سټیټمنټ لا اف ماس سیکشن سټیټمنټ سره هغه دا چې the rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentrations active mass of reacting substances. کزه د دې سټیټمنټ یو شارټ سمری تاسو ته ویم نو هغه موږ سردار سټوډنټس چې کله یو کیمیکل ریاکشن کیږي نو د کیمیکل ریاکشن چې کوم سپیډ دی یا د دې کیمیکل ریاکشن چې کوم ریټ دی نو د دې کیمیکل ریاکشن سپیډ یا ریټ چې دی they will directly proportional وي the reacting substances the active mass یا د molar concentration مطلب دا دی چې یو کیمیکل ریاکشن کله کیږي او په دې کیمیکل ریاکشن کې د ریاکټینګ سبسټانسز اکټیو ماس یا مولر کانسنټریشن سیوا وي دا زیات وي نو د دې ریاکشن چې کم ریټ دی یا کم سپیډ دی دی به سیوا وي فار ایگزامپل که زه یو ایگزامپل واخلم نو ایگزامپل به زموږ سره دا وي فرض که زه ویم چې موږ سره هایدروجن ریاکشن کوي د آیودین سره او دې جوړوي هایدروجن آیوډاید چونکه ما تاسو ته په سٹارټ کې وی چې کوم لا اف ماس سیکشن دی د اصل کې ریورسیبل ریاکشن سټڈی کوي او په کیمیکل ایکویلیبریم کې چې موږ څومره ټاپکس وایو دا ټول چې دی هغه ریلیټډ دی د ریورسیبل ریاکشن سره په ریاکشن کې څه کی پدې کې کله چې हाइड्रोजन रिएक्शन कोई द आयोडीन सरा नु दे जोड़े 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड उस बदी रिएक्शन की द हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल इस्तेमाल शिवी दी 1 और द आयोडीन हम नंबर ऑफ मोल इस्तेमाल शिवी दी 1 मतलब दा रे कि द हाइड्रोजन चे कम नंबर ऑफ मोल्स के सेवा की नु द दी रिएक्शन रेट या स्पीड ची दे आगा सेवा की په شارټ الفاظ کې بزدا ویل چې هایدروجن او آیودین چې دي دا پاسل کې ریاکټنټس دي نو کله ریاکټنټس نمبر اف مولز انکریز کیږي دا سیوا کیږي نو کوم چې فارورډ ریاکشن دی د فارورډ ریاکشن سپیډ یا ریټ چې دی دا به سیوا کیږي دا په های سپیډ سره کیږي او کوم د ریورس ریاکشن ته ګورو نو ریورس ریاکشن موږ سره دا وی کفرس کا ریورس ریاکشن ہوتا سو پیج نے جہاں ریاکشن چې پاګي کې پروڈکٹ چې دی اگر ریکمباین شي یا اگر ډیکمپوز شي او اگر ریاکټنټ جوړ کی د ریورس ریاکشن ویل شي نو ریورس ریاکشن چې کوم دی هغه به هم ډیپند کوي په اکټیو ماس باندې یا مولر کانسنټریشن چې د پروڈکٹ دی پاګي په ډیپند کوي کفرس کا هغه سیوالي هغه زیات وي نو ریورس ریاکشن به هم پړې سپیډ سره کیږي په یو ډېر های ریټ سره باغا کیږي پاسر کې نو د دې دا معلومیږي چې د یو کیمیکل ریاکشن چې کم ریټ دی یا کم سپیډ دی هغه به ډایرکټلی پروپورشنل وي د ریاکټینګ سبسټانسز د اکټیو ماس یا د مولر کانسنټریشن سره و سټوډنټس یو پوینټ نوٹ کړئ چې اکټیو ماس چې دی د پاسر کې ایکسپریس کیږي په سکوير بریکټ باندې एक्टिव मास هغه ایکسپریس کیږي په سکوير بریکټ باندې او د دې एक्टिव मास چې کوم یونټ ته هغه یونټ ته مول پر ډي ام کیو یا موږ لیکل شو که ماینس موږ نه لیکو نو موږ سلیش ته کوالو هغه نه ماینس کټ شي هغه موږ داسې هم لیکل شو نو یونټ چې دی هغه موږ سره راځي مول پر ډي ام کیو نو دا زموږ سره the law of mass section statement او دا غیر پر example چې law of mass section ستویل شي او the law of mass section لپاره active mass شي د active mass یو example ز جنرال والم سټوډنټ نو active mass example داره سپوز موږ د بازار نه زبدان چې یو شپږ اپل راوړو
او په دغه شپږ اپلز کې مونږ دوه اپل چې دي هغه وخوړه او څلور اپل چې دي هغه مونږ سره پاتې شو. دا کوم دوه اپل چې کله مونږ وخوړه دغه اصل کې اکټیو ماس او دا کوم څلور چې پاتې شو دا اکټیو ماس نه دی پاتې کېږي. نو دا زموږ سره اکټیو ماس یو ډېر مختصر یو ډېر آسان چې کوم एग्जांपल हम वास्ते अच्छा स्टूडेंट was होंगे जो derivation of equilibrium constant expression साइड था कने दे पर हम यो जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी को नागम सरदार चिकला रिएक्टेंट्स A plus B दोनों यो बल सर मिलाव शी कंबाइन शी दो जोड़ाई C plus D यानी प्रोडक्ट जोड़े क्योंकि दा तो मुसर यो रिवर्सिबल रिएक्शन दे और बदे रिवर्सिबल रिएक्शन की ची लेफ्ट साइड तक हम केमिकल सब्सटेंसेस राजी दा पासन की रिएक्टेंट्स थी और कम ची राइट साइड तराजी दा प्रोडक्ट थी मुसा was the reactant ची दी द दो मोलर कंसंट्रेशन मुंगा संग एक्सप्रेस को दा मुंगा एक्सप्रेस को ची मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस A is equal to molar concentration of A यानी स्क्वायर ब्रैकेट ची दे मुंग तपासल की द रिएक्टेंट सब्सटेंस A मोलर कंसंट्रेशन हो गई दरअसल के मोलर कंसंट्रेशन ची कोम रिएक्टिंग सब्सटेंस B दे हागा मुंग पर स्क्वायर ब्रैकेट B बाने शो कवले शो दरअसल ची कोम C दे हागा पर स्क्वायर ब्रैकेट C बाने शो की और कोम ची D दे हागा पर स्क्वायर ब्रैकेट D बाने शो की पासल was according to law of mass action. Law of mass action मुक्ता student दा वही ची the forward reaction ची कम rate दे या कम speed दे हागा बे directly proportional वी the reacting substances the molar concentration. यानी कि the reacting substances molar concentration मसलन A plus B दा सेवावी active mass दा सेवावी no forward reaction ची कम rate दे या कम speed दे दा बहुम सेवावी पास मसलन rate of forward reaction is directly proportional to molar concentration of A and molar concentration of B. या बोली करे शो कि RF rate of forward reaction is directly proportional to molar concentration of A and molar concentration of B. Students पढ़े कि rate of forward reaction दाम represent का RF वाले दरअसल तीन दाम निकले शो rate of forward reaction is equal to Kf molar concentration of A molar concentration of B was the Kf chede da sashre no Kf rate constant for forward reaction da par istemali yani da Kf chede da rate constant for forward reaction no da zamu sara da forward reaction da para chede no aga expression rala was mungazu rate of reverse side. Dear students, according to law of mass action, rate of reverse reaction is directly proportional to molar concentration of C and molar concentration of D. मतलब दा दे कि the law of mass action मुताबिक कि the reverse reaction कम rate दे या कम speed दे हागा the product कि कोम molar concentration दे या active mass दे दागे वो हम directly proportional. या बोली करे शो कि R directly proportional to molar concentration of C and molar concentration of D. तो दरअसल कि कम small r चले दा the reverse reaction दा पर इस्तेमाल या बोली करे शो कि rate of reverse reaction is equal to Kr molar concentration of C and molar concentration of D. Kr चले the rate constant दे for reverse reaction. दा represent कई rate constant for reverse reaction यानी the proportionality द पारा मुंगा Kr इस्तेमाल को दीजिए कि और अंत के मुंगा proportionality द पारा Kf इस्तेमाल करेंगे वो सब equilibrium state या condition कता सुन गो रही हगदा ने चिकल rate of forward reaction the equal to the rate of reverse reaction तो this state तमुंगा chemical equilibrium का वो सब दल तकी चूंकि equilibrium phenomena दादा rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction तो लिहाजा Kf यानी Rf चीज़े दादा सब बराबर दे दादा Kf बराबर दे चिकम जमून सरा rate constant for forward reaction molar concentration of A molar concentration of B is equal to Kr rate constant for
reverse reaction, molar concentration of C, molar concentration of D. Come da rearrange kuda, da brashi Kf over Kr is equal to molar concentration of product, molar concentration of reactants. Now, was याद सकते हैं कि Kf over Kr da बराबर दे the Kc. और Kc से शेदे da equilibrium constant दे पासल के. No equilibrium constant Kc बराबर शी the molar concentration of product over molar concentration of reactants. Nu या सतई چې پدې کې ما څنګه تاسو ته مخ کې وی چې Kc چې دا د equilibrium constant موږ هغه ستې شو دي دا equilibrium constant دی او دا چې زموږ سره کوم equation students رااله دا پاسه کې زموږ سره equilibrium constant expression دی پاسه کې یا expression دی موږ سره نو دا زموږ سره law of mass action چې law of mass action هغه statement سره نو زه دوباره یو ځل بیا ریپیټ کوم law of mass action په 1864 کې دوه نارویجین کیمیست پیش کړی و چې د یو نوم دی سی ام گولډبرګ او د بل نوم دی پیټر واګ هغوی څه ویلي هغوی اصل کې چې کوم ریلیشنشپ و د اکټیو ماس یا مولر کانسنټریشن د ریټ اف ریاکشن سره هغه سټډي کړو لارج نمبر اف ریورسیبل ریاکشن هغه سټډي کړو او دا غي نه بعد چې کوم دی نو هغه یو لا پروپوز کړو او هغه لا دا و چې ریټ یا سپیډ اف ا کیمیکل ریاکشن چې دی دا به ډایرکټلی پروپورشنل وي د ریاکټینګ سبسټانس چې کوم اکټیو ماس دی یا کوم مولر کانسنټریشن دی یا د پروډکټ چې کوم اکټیو ماس دی یا کوم مولر کانسنټریشن دی دا غي به ډایرکټلی پروپورشنل وي یعنی کہ ریٹ آف ریاکشن د سیوا وی د دې مطلب دا وی چې اکټیو ماس چې هغه سیوا وي دا نن زموږ ټاپک ان شاء الله نیکسٹ ټاپک د پاره بیا راځو هو د تلو نه مخکې کتا سو زموږ دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو دا سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم ویډیوز دي هغه ټایم په ټایم باندې تاسو ته ملاوي شي د سره تاسو نه اجازه غواړم د الله پاک